ما وی سافټویر چې اپډیټ کړي نه دی مولا دله د بنیاد نه اپډیټ کړي دی توجه ته چې پیدا شوې اواز دې د پیشوکانو په شانتي اوه دا چل دې کو ته چې پیدا شوې خیره ده ته چې پیدا شوې تا چغې والې اواز دې د پیشوګانو په شانتي دی مولا دله په یو غوږ کې آزان وکړ په بل غوږ کې درله اقامت وکړ په ابتدا کې مې دله سافټویر اپډیټ کړی دی تا ته آزان مولا کړی دی اقامت درته مولا کړی دی اور کلمه درته مولا ویلي او نن چې ته مزو سره نکاح دله مولا تړلې ده څومره سور کې بار روزې بریتون دې کونډه ورکړي دا خوشحاله خوشحاله په ځان پوهېږي نه چونکې د واده موضوع ده توجه شته توجه شته زړه م کېږي واده ته د چا چا زړه کېږي د چا زړه کېږي یو وی ما کړ دي کېدی شي دویمې ته دې کېږي بل وی زما دوه دي ما یې کېدی شي درېیمې ته ښه دې زړه کېږي خو پرېږدي دې ورته نه بهرحال په نکاح کې حروف څلور دي څو دي زر زر وایه که نه څو دي څو دي زه هغه نه یم چې زه به بیان کوم تاسو به راته چپ ناست یې زه به ځانم خولې خولې کوم خو تاسو نه به پوره خوله وباسم او په میدان کارزار کې وینې وښکلو ته م تیاروم انشاءالله بهرحال نکاح کے سو حروف دی نون کاف الف اور ہا سو حروف دی پر نکاح کے حروف سلور دی آسمانی کتابونه سلور دی مقرب فرشتے سلور دی مسلکونه شافعی مالکی حنبلی حنفی سلور دی د تصوف و طریقت سلسله قادریه چشتیه سهروردیه نقشبندیه سلور دی جنازی منس کی تکبیرونه سلور دی د پیغمبر یاران سلور دی مقرب فرشتے سلور دی سمتونه موسمونه سلور دی مازیګر مخک زما بیان و مبارک زئی بیان وک اگے نه پس زما بیان شیخ قاسم سے تشریف فرماو ما بیا سلور سلور وی یو کاکا پاسد وی دام وای چې ودونم سلور دی ما چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونه جواب چې چارا کدی لا یوم نه دی کړی جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دې ور دغه دو نور تم ور ټینګه بهرحال ودونه یریږي ما د شریعت مسله ودونه دی आवाज نه راخیږي مولانا صاحب زما چې سونه خیال د ستاسو په دې کلی کې په خبرو باندې لاک ډاون دی دا لاک ډاون می پړومبي ځل وورید لاک ډاون صبر کړي هر بل را روان دي هغه نه خبر یې ما ته دا خبره پرې دی که نه پرې دی ما نه پرې وې دن نه کېږي ما خبرې دن نه څومره مزې وي روژه مې ماته کړه تراویح مې وکړې چا فروټ راوړه چا بوتلې راوړه یو ډونګا راغله ما جوړ بم را پسې راوړه ډونګانه مې چې سر لر کړ لوګي ته وخته خوشبو شروع شوه اوس کې میوه کوپره پرته وه چې مې کته حلوا وه په جړام شم او په خندام شم ما ربا ډېر غیرتي ذات دی ملا پسې د حلوا جیل ته م راولېږله ډېر غیرتي ذات دی مړه حلواګانې پکې میلاوېږي ولې مې وارخطا کړې حلواګانې خو یا په جومات کې حلوا خوره یا په جیل کې خوره توجه جماعت کې هم پرېږده هلته خو څه پیسې نه هلته هم پرېږده چې جیل کې پراته وي خو حکومت سره چې څومره موده جیل کې خوراک براکوي دا په حکومت باندې لازم دي که نه قیدیان یې خپله تیاروي څوک یې ورکوي بهرحال ودونه تا واده کړي ودونه په نکاح کې حروف آسمانی کتابونه مقرب فرشتے پہلا فرصت کې تبلیغ کې میاشتې په نکاح کې سلور حروف دي چې د چا چا واده ته زړه کېږي لږه توجه غواړم ډبل توجه څه غواړم سل وای سبحان الله پوچت واز وای سبحان الله چا چا چې سبحان الله ودا کینه توجه شتا په نکاح کې حروف پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور ډیره دلچسپ موضوع ده خو تاسو توجه وکړه پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور نفقه ته ده نو د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه دوسرا حرف کاپ دی کاپ کی اشاره خو یو علما کف یادوي څه یادوي تاسو کې خو په یو ځای راوړه مړه
زبیدنا په زورم غواړم او خپه نره به م غواړم او د هغې وجه دا ده حاجي صاحب ستا ما ته توجه ده دوه ښځو والا ما ته متوجه شي یا الله شکر دی چې رڼا مې ولیده چمک مې ولیده پړک مې ولیده یا الله شکر توجه دا کفر نه دی که په ناتخوان چا پیسې وشي نیم مولا خطره ایمان مړه نیم مولا یادوم حکیم نه یادوم ویښ کښېنه ګوره توجه غواړم ګورې ته به ترپل توجه توجه دا بعضې مولیان به راپسې هله په ناتخوانې پیسې وشي هلته ړوند وي چې په ډمانه یې ویشتې هلته ړوند وي په ډمانو چې پیسې ولي اوس ما له موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کفر وشه خو که په ناتخوان یا په مولا چا په او کفر کښېنه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړي مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي که نه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو که سار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کي د نکاح پیسې څومره دلته څومره د نکاح پیسې 500 د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوت په دې خو پیکچ هم نه کېږي هغه پیکچ هم په 599 دی په ټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې ویشتي دې کرالي ویشتي سنو دا خو ګوره د ګپ شپ موضوع ده کلو میدان کې ګپ شپ به لګو ټیک ده خو دیوبندیان عادت نه مجبور سعادتونه به کوو ټیک ده په ډمانو پیسې ونیسي یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده لږ به 500 روپۍ به پلار د واسکټ نه وباسي به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې دي شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو یې دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي چوې چې د مولا جیب ته ځي ډړ شي مولا که په بی ام ډبلیو کې وګرځېده مولا که په پیجارو کې وګرځېده مولا که ښه لباس واخیست چې د کوم مسجد امام لباس کمزور و جانماز یې زوړ و د مقتدي کپړې ښې وې مقتدي ته جانماز نه وی پروتو د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کارهایت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای یې اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېدل یو میلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي من خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به وده چې دا کم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کوم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غوره بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې دپاره کله یو ځای مونځ کوو په مسجد کې کله بل ځای کوو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزه اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبه له جمعې بیان میکاو اوس می تقریر شروع کو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چرته غړې باغ خپل ترتیب برابر کړو مال आवाज راکوي ټیم پوره دی ما سره څوک خبر ما ته چې ټیم پوره دی ما پیل بدی وي ما مونږ د غلام غوث هزاروي بچیو ما ته څنګه چې ټیم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټیم دی پوره شي بیا به د جنازه کوم زه لاړم امام ما ته وای مفتی صاحب الله د سره ډیر خو کې خدا ته دا زوړ عادت دی بس زر به غړې ته ګور ټیم پوره دی ما بیا وای دا غې نه پسې بیا چرته आवाज نه دی کړی چې ټیم پوره دی توجه پہلا حرف نون دے دویم حرف کاپ دی کاپ کی اشارہ دا لب وعدہ کڑی کم دی چو یو کس را پس چارا ہوس
و دې د سره بحث کوي څه کوي ما بحثونه مناظرو د پر یو زمری په پیښور کې پروت دی کنه ماشاءالله ما زه چلو رای وس ما زمونږ هم د دیوبند بچی ما ته ګوره څه بحث کوي پهله به سړی ګورې مولوي صاحب چا سره بحث مناظره نه کوي پهله به تللی چې ستا علم د هغې علم برابري تم بخاري ویلي چې هغه هم بخاري ویلي کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګورې راغی ما ته خپل وای تا سپیشلایزیشن کړی تخصص په قضا په فقه دې کړی دا څه دې کړی ما ته وای چې دلته یو کرسي ولا سکی کرسي ډېرې کلکې قدرتي کار دی کرسي چې چاته ملو د بیا پرېښودو ته تیار نه دی تیار چې چا هم کرسي یو ځل لاندې کړی ړم شین شه پرېښودو ته تیار نه دی دا کرسي ستاسو شوې خو د پروګرامه پورې کور ته بیا نه وړې توجه څه خبره مې کوله وای بحث کوو ما هغه ته ستاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ ما غم مکه انشاءالله زم ګریجویټ یم ما څه ویل غواړي وایي مړ امام پسې روان یا چا پسې څوک یادو مړ دی وایي مړ امام پسې روان دي ما او ژوندي امامان نه منې دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې لمونځ کوو دا مړ دي منو یا که نه منو وایي مړ امام پسې روان یې ما څوک مړ دی وایي امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وي چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وي چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سالن کې خوراک کې روټۍ کې غوښه کې زخر ورکړی شو زخر د وجې موت واقع شو په زخرو سره چې مړ شي دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندی دی زمونږ امام صاحب ژوندی دی فبهت الذي کفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کې اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی څوک ته کالی وي څوک ته کپڑی وي څوک ته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی وته جامې وي او دا خاري ورنی دوی ته کپڑے څوک چې معمولی کړپ پکې وشه دی یې زر بدلی او څوک ته کالی وي دا کال په کال بدلی بهرحال کاف کی اشاره کسوتن لباس ته او د ضرورت مطابق لباس د ښځې دا په خاون واجب دی کوم لباس ما یو قید لګو ټول وای کوم لباس کوم لباس توجه مستورات اوري زه شکر دی چې کله درته چې مال بل سوټ راوړه هغه دی چې یو قسم کپړو کې یو محفل مجلس ته لاړ شي کنه بیا دوباره هغه زنانه چې هلته هغه کپړو کې نه ځي وایي دا ښځې وایي چې جوړ د دې نورې جامې کپړې نشته دی هغه واده کې هم دا سوټ اچولی و دې کې هم نو دا د شرم د وجې نه ځي د سیده طیبه طاهره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په یوه جوړه جامو کې د اتیاو صحابیاتو جینکو واده شوی دی اتیاو ستا په پېښور کې سوټ میلاویږي په 1 لاکھ باندې د واده د شپې سوټ میلاویږي په څو په 2 لاکھ 3 لاکھ خچې صرف د واده شپې دپاره په کرۍ میلاویږي نو اندر شیر بازار کې په 60,000 روپۍ صرف یوې شپې دپاره په کرۍ میلاویږي په 60,000 تا ته وایي چې ما له بل سوټ راوړه هغه سوټ یې لیدلی هغې کې لیدلی ما مفتی سردار نه په توجه سره په توجه کې په توجه سره مفت فارموله واخله کله چې درته ما له بل سوټ راوړه سوټ خلکو لیدلی دی ته ورته وایې څنګه چې سوټ لیدلی داسې تم لیدلی سمجھنے والے سمجھتے ہیں ولاقل تکفیه الاشاره والکمثل کو تکن ولا وړ بهرحال دریم حرف الف دی دریم حرف الف کی اشاره اول پت دا په نکاح سره اول پت راځي بولو په نکاح سره بس مختصر ویم تاسو له خوب درځي تهجد له پاسه سلورم حرف کاف دی که سلورم حرف ها دا ها کی اشاره ها حلوام د خانه شروع کی ها کی اشاره حلاوت دا په نکاح سره حلاوت راځي په نکاح سره لذت راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره خوند راځي په نکاح سره سرور راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره لذت راځي قرآن عظیم الشان په دریو موقعو کې د سکون تذکره کړې ده پهله موقع دا د مقام الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر کې سکون دی دویم نمبر د شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکنا په شپه کې سکون دی دریم نمبر نکاح دی وکړه په نکاح سره یو زنانه ته نزدې شو تا ته را نزدې شوه رب نے قرآن میں فرمایا
लितस्कुनु इलैहा, ताकि इसके जरिए सुकून हासिल कर सको। न द सुकून लार द निकाह लार दा, प निकाह सरा सुकून राजी, प निकाह सरा राहत राजी, प निकाह सरा मजा राजी, प निकाह सरा लज्जत राजी। बया सिर्फ इशारा दर कोम द निकाह न अलावा कि चाबला लार इख्तियार कला आगे की मजा चपके के मकनी यो बला पतवा लोगों में द निकाह न चाबला लार इख्तियार कला। समझने वाले समझते हैं भागे की मजा निकाह न चाबला तरीका बान खपल जान शहवत पूरा कहो, भागे की मजा, भागे की लज्जत, भागे के ख्वांद सो खरूब शू